راوځي. نن زه نالت وایم دې حکومت ته، نالت وایم دې صوبایي او مرکزي حکومت ته، آفرین وایم د پي ټي آی کارکون ته وایم، و هر هغه کارکون ته وایم چې په شپه راووت، او آفرین د دوی خپل میډیا سل ته وایم. پاکستان د چا جاګیر نه دی، فوج زموږ اداره ده. موږ د فوج په ګرده دنیا کې فوج خلک ساتي د خپل حفاظت لپاره. فوج زموږ فوج دی، موږ تنخواه ورکوو، زموږ په ټکس باندې اخلي، زموږ په ټکس باندې دی فوج. دی به په دې ولس بدماشي نه کوي. دا کوټه ښار د پښتنو په وینو باندې سره ده. مهرباني وکړه، ګستاخي به د کوټه ښار سره نه کوي. ګستاخي وکړه د پښتونخوا ملي پارټۍ د کارکونو سره به هېڅوک زیاتوب نه کوي. چې پښتونخوا ملي پارټۍ نن مظاهرې اعلان کړي وې، په ډوله ډسټرکو کې نن دغسې مظاهرې وسولې، او پښتونخوا ملي پارټۍ دا خبره ډېره په اعلان سره کوي چې نن به برای ماښام کې لکه جنرال ډایر سي په جنیاوالا کې پر خلکو باندې حمله وکړل. برای ماښام دوی دا کوشش وکړي چې د پښتونخوا ملي پارټۍ پر مرکزونو باندې پر کوټه ښار باندې یو داسې قتل عام وکړي چې دوی دا ثابته کړي چې دلته د حق په لاره کې جمهوریت ته او د دې ملک یوازینی هغه نماینده محمود خان اچکزئی چې نن د ټول ملک د جمهوري قوتو د ټول ملک کې د قومونو د پارلیمنت د بالادستۍ په دې ملک کې د آئین حکمراني او د په دې ملک کې د اصولو حکمراني او په دې ملک کې یو داسې پلایي ریاست جوړول چې په هغه کې هر انسان ته د سهار او د ماښام د عزت ډوډۍ پیدا شي. پر دې باندې یکې یوازې سړی په پاکستان کې ستاسو مشر محمود خان موقف ولاړ دی، او نن ټوله دنیا نن دې د صدارت زه پاکستان ته نن زه نالت وایم دې حکومت ته، نالت وایم دې صوبایي او مرکزي حکومت ته چې د دوی په اوله ورځ باندې د اسمبلۍ جوړه شول، او د دوی په یو وینا پر پښتونخوا ملي پارټۍ باندې حمله وشول. شرم دې وکړي، د دوی کردار دغه دی، هغه د 45 فارم چې 47 یې راوستلي دي، د 47 دغه ایمان دی. 47 ایمانو والا واورئ، تاسو برای پوښتنه وشول چې دا کوم چا دا فیصله کړې ده، دا ګستاخه فیصله، دا به وروره خلک اخلي. پښتونخوا ملي پارټۍ دلته ملګرو درته وویل چې موږ د هر جمهوریت، د هر امریت، د هر ناجایز کار موږ دلته مذمت کړی دی. موږ دلته درېدلی یو. دا هغه سرخیله پارټۍ ده، دا د جمهوریت سرخیله پارټۍ، دا د امریت د ناکامه کولو او امریت ختم کولو سرخیله پارټۍ، دا د پاکستان کې د قومونو د برابرۍ د سرخیله پارټۍ، دا په دې ملک کې هغه پارټۍ ده چې په دې ملک کې آرډي جوړ شول. په لندن کې دا ټولې پارټیانې چې نن په اسمبلۍ کې ناست دي، دې پر دغه شپږویشتې نکاتې باندې دستخط وکړي چې د هغې اوله نکته دا وه چې په پاکستان کې به یو داسې آئین جوړیږي، پاکستان کې به د پاکستان په سیاست کې به فوج او نورې ادارې مداخلت نه کوي، او داسې سیاست به کېږي چې په هغه کې به هر څوک هره اداره په خپل حدود کې د آئین مطابق به هر سړی پر خپله لاره باندې ځي. که بیا لاره یو د هغه په موږ ملګرتیا نه کوو. پر دې باندې دا ګوتې لګولې دي، لیکن دوی په دې مغرض شو چې موږ ځینې خلک رانیول، په شپه رانیول، په 45 په 40 پاره مې رانیول، او دوی د دې لپاره سوچ پکار دی. دوی باید په دې نن سوچ وکړي چې ستا امنیت څه شو، د اسمبلۍ امنیت څه شو، ولې دا کشت خوند جوړېدی، او نن هم روانه ده. اوس هم د صوفي پر کور باندې، د صوفي پر دغه باندې اوس هم د سهاره سه 2
راغلی دي ملزمت کوو د دې پر ګردنه کوو سبا ټول ملګرو ته درخواست کوو ټول ملګري به سهار راوځي ټول کوټه ښار سبا شټر ډول کوټه به بند نه وي دا به پښتونخوا ملي پارټۍ نه زغمي پښتونخوا ملي پارټۍ کارکون د پښتونخوا ملي پارټۍ پر یوه کارکون باندې ظلم موږ نه قبلوو موږ دلته زموږ پر بچیان دغه یې بچیان نه دي چې خلک به ظلمونه پر کوي خلک به تاڼو لګیایي خلک به تا دغه پر کوي وروره نور دې راسي دا کومې ادارې چې اسټبلشمنټ ادارې دي ځان ته وایي چې وروره دوی د شا د خوا حکومت دی چلوي وروره انتظامیه ته موږ خواست کوو پولیس ته خواست کوو چې مه راځه پر مخ باندې دا پښتونخوا تا ته معلومه ده پښتونخوا ملي پارټۍ ملګرو درته وویل چې پر دا چوک باندې زموږ وینې پرتې دي پر دا چوک باندې پر دا ځای باندې پر محمود خان ګولۍ وچلې دي پر دا منان چوک باندې ګولۍ وچلې دي دا کوټه ښار د پښتنو په وینو باندې سره ده مهرباني وکړه ګستاخي به د کوټه ښار سره نه کوې ګستاخي وکړه د پښتونخوا ملي پارټۍ د کارکونو سره به هېڅوک زیاتوب نه کوي پښتونخوا ملي پارټۍ هغه پارټۍ نه ده چې دا به معیوبه کېږي دا به پر شا کېږي دا داسې سپرینګ ده چې دا څونه دباوه دا به دغونه زور اخلي دا به ستا د هر شي جواب وایي دا د دې باده ستا د څپېړې جواب به په سوک وایي دلته موږ جمهوریت غواړو موږ دلته د آیین بالادستي غواړو موږ دلته د پښتنو صوبه غواړو دا خامخا غواړو دا به په جمهوریت دا به په جلوس په جلسه او چې په کومه ورځ باندې کم سړی ودې ته رکاوټ و داسې به د منځه وځي چې ولکې نږدې له څوک ویني دا به د پښتانه زور تا ولیدی تا د جمهوریت زور ولیدی تا چې نن روان ولې په ملک دي تا د پام 45 د 45 د په 40 بدلوله او د دې لپاره تا منصوبه جوړه کړې وه په دې ملک کې جمهوریت لپاره محمود خان دا خبر وکړه محمود خان خبره په دې باندې پوه شوې ده محمود خان پاکه خبره وکړه چې تا د الیکشن د مخه پلان جوړ کړی تا د ولس د خبرې خلاف خبره جوړه کړې وه تا اوس پلانی به وزیر اعظم وي پلانی به وزیر خارجه وي زما به داخله پالیسي دا وي زما به خارجه پالیسي دا وي زه به دا خبرې کوم تا دا خبره جوړه کړې وه محمود خان درته ویلې چې دا ولس په خارو در ولړل نن ټوله پاکستان کې 80% خلکو د موجوده حکومت خلاف ووټ واچوي زه شاباش آفرین وایم د پی ټي آی کارکون ته وایم و هر هغه کارکون ته وایم چې په شپه وراووت او آفرین د دوی خپل میډیا سل ته وایم چې هر ملګری په دې پوه کوي چې سهار راووځه خپله موقع ووهه ووټ استعمال کړه په پنجاب کې چې ما ګټل په سند کې چې ما ګټل په خیبر پښتونخوا کې چې ما ګټل دلته یې وګټل وروره مهرباني وکړئ محمود خان دا خبره وکړل چې چا ګټلې ده هغه د خپل اقتدار په لاس ورکړه چا ګټلې د ولس خوښه ده دلته به د ولس حکمراني پاکستان د چا جاګیر نه دی فوج زموږ اداره ده موږ د فوج په ګرده دنیا کې فوج خلک ساتي د خپل حفاظت لپاره فوج زموږ فوج دی موږ تنخواه ورکوو زموږ په ټکس باندې اخلي زموږ په ټکس باندې دی فوج دی به په دې ولس بدماشي نه کوي دی به د ولس محافظ وي دی به د ولس حفاظت کوي دی به د بارډرو په حفاظت کوي دلته به په دې علاقه په ملک کې دهشتګرد ختم کوي انتها پسند به ختم کوي دلته به هغه خلک ختم کوي چې هغه دلته په فساد جوړوي ته دا کار نه کوې ته په سیاسیانو پسې تا دلته په چاڼۍ کې دغه ورته خلاصه کړې ده دفتر کې ورته خلاص کړی دی په کروڑونو روپۍ باندې اخلي په اربونو روپۍ اخلي د اربونو روپۍ د دې صوبې څخه داسې ممبران شته چې 50 کروڑ روپۍ ورکړي دي ممبر شوی دی او ووټ یې 200 اخیستی دي د یې په 10,000 ووټ بدل کړی دا حکومت دی دا تر دې چړی پاکستان دا تر پاکستان
پاکستان نه چلیږي. دا پاکستان کې په پښتون حق لري، سندی به لري، بلوچ به لري، پنجابی به لري. دولت ته د ووټ حقوق به خامخا کېږي، ظلم به دلته نه وي. وروره چې ته نن په کومه اسمبلۍ کې چې ته ناست یې، وروره دا اسمبلۍ کې چې هر څو ناست دی، دا نن یې ګټلې ده. د اخبار والا ډېره ښه خبره کوي چې وروره پام په 45 والا یې که د 45 والا یې، دا ګرد د 45 والا دي. دا اسمبلۍ نه چلېږي. وروره نن پښتونخوا ملي پارټۍ دا اعلان کوي چې موږ به راشي مزاحمت کوو، موږ به پر راشي راوځو. هر ظلم چې کېږي دلته که هر څه د دا حکومت لخوا دا صوبایي حکومت، د دې صوبایي حکومت خلاف به پښتونخوا ملي پارټۍ شډو حکومت جوړوي. موږ به داسې پیرلل شډو حکومت جوړوو چې هغه به وروره د هر شي حساب کوي. هغه به د ده پر غبن باندې، د ده پر غلا باندې، د ده د ایجوکیشن پر پالیسي باندې، د ده د صحت پر پالیسي باندې، د ده دلته ظلم، د تاڼو ظلم، د شناخت کارت ظلم، پر هر ظلم به راوځي. دلته به د ده مزاحمت کوي، دی به در لاس نیسي. د دې دپاره به تیاري کوئ که به نه کوئ؟ ټوله تیار یاست. سبا هړتال دی په کوټه ښار کې به ګرد سهار وختي راوځئ. د کوټ ښارانو د انجمن تاجرانو هم شکریه ادا کوو چې هر وخت یې زموږ سره مرسته کړې ده. وروره په دې کې به یو وار بیا زموږ سره مرسته کوي. او موږ د هغه ټولو جمهوري قوتو چې ډاکټر صاحب یاد کړل، موږ د هغه ټولو جمهوري قوتو نن په اسمبلۍ کې هم وږغېدل، د باندې هم وږغېدل. هغه انکارانو موږ شکریه ادا کوو چې نن یې وګړ د دنیا ته وویل چې نن دوه امیدواران دي، یو د امریت دی، یو د جمهوریت دی، یو د حق دی، یو د ناقې دی. او د حق د جمهوریت د دې ملک خرڅ سوی نه دی، صفا سړی دی، پاک سړی دی، هغه محمود خان دی، د ووټ حق لري. موږ د پام 45 د پام 45 مطابق د پاکستان صدارت محمود خان ګټلی او د دې انشاءالله مبارک سي. دا چې نن کومه غوبل روان دی پر دې باندې خلک دی د کوي چې محمود خان به تقریر نه کوي. محمود خان نن اعلان وکړي، نو یې پر اسمبلۍ کې په دواني لوډ سپیکر بند کړي. نن محمود خان به اعلان وکړي چې زما بچان، زما کور چې ګرد خلک علالوي، زه د خپل حق د خبرې سوال کوم. پاکستان د پښتانه اعلان دی، دا د پښتونخوا ملي پارټۍ د هر کارکون اعلان دی چې پر حق خبره به چې هر څوک پاڅۍ کوي هغه پاڅۍ کوه، دا پارټۍ پر شا نه ځي. زه یو وار بیا ستاسو مننه کوم د یونټانو چې تاسو په یوه نوټس د شپې د 12 بجو په نوټس باندې په ډېر غټ تعداد راغلي یاست. سبا به هړتال کامیابه کوئ، هر چا ته به خواز کوئ، په خواز به ورځئ چې نور اعلان پر مخ باندې کېږي، مخ به نور به هم انشاءالله تعالی تاسو ته اعلان کېږي. ډېره مننه کوم.